اسد صدرت و چې د صوبایي حکومت د کارستانو ته څنګه ګوري آیا کرپشن ختم شو پوسټینګ ترانسپورت دا په میرټ باندې کیږي او د اختلافاتو ته څنګه ګوري بسم الله الرحمن الرحیم الافغان اروره د صوبایي ګورنمنټ د هرې محکمې نه یو سیاسي محکمه جوړه کړې ده څونه پوسټینګ چې کېږي څونه ترانسپورټ چې کېږي په پیسو باندې کېږي باقاعده ټیکې یې ورکړي دي یو منسټر له او په دې کې دوی لګیا دي د هر ګریډ دپاره یو خاص ریټ مقرر کړی دی او په هغې کې دوی لګیا دي پیسې اخلي او د دې ترانسپورټونو پوسټینګ چې څونه کېږي دا په پیسو باندې کېږي د میرټ خو چېرته کې نام و نشان هم نه ښکاري کومه چې به دوی چغې والي چې زمونږ میرټ دی او زمونږ دا دی او زمونږ هغه دي هغه شي خو چېرته نام و نشان هم نه ښکاري که تاسو ته زه اوس په دې موجوده حالاتو کې وایم چې دا اوس کوم اګزام روان دی په دې کې چې د ماشومانو سره دوی کومې لوبې وکړې او دا څومره ټینشن کې دا ماشومان اچولي دي نو زه حیران یم چې دا ماشومان چې بله ولادي رزلټ راشي نو دغه به سي بیا به هم د دې نه پیسې اخلي او بیا به وله ریچیکینګ کوي او پیپرې به ولوباسي په پیسو باندې او پیسې به پیدا کړي دا زموږ تعلیم معیار شو دا زموږ پالیسي شو د دې ګورنمنټ بیخي نشته میرټ تشې پیسې دي او که منسټر علي نو وزیر اعلی صاحب به پیسې اخلي که زموږ بل وزیر ډیچو صاحب بدل کړی دی په څه ګناه باندې بدل کړی چې تللی زموږ 400 بالکل هغه بې وارثه چې ورته وایي د هغه راتلو سره داسې شو چې څه ناڅه هغه خلک هغه راوستو چې کوم به د امپیاګانو په حجرو کې کېنولي او ډیوټۍ له به نه راتللو نو هغه خلک راوستل ډیوټۍ له په هغې کې ورسره دغه امپیاګان ټول روان شو ونښتل د هغه ټرانسفر یې وکړه دې ځای نه بیا راته ووایه چې وزیر اعلی صحافیانو له دمکې ورکوي چې سوال ترې کوي نو جواب یې نشته دی نو د دې رویې ته څنګه ګورئ نو د ده دا رویه خو بالکل چې کوم دی نو دا جمهوري نه ده دې خو ما ته څه اګزیکټیو شانتې ښکاري او بل زما د دې یو هغه کتل نو دې خپل ورکر ته وایي چې داسې ما له ډېر راځي په جلسو کې چې هغه څوک رالیږي او په ما باندې اعتراضونه کوي نو آیا بس تا پسې خلک راځي او په تا باندې به اعتراضونه کوي او تا پسې خلک رالیږي ته په خپله رالیږلې شوې یې نو چې ته په خپله رالیږلې شوې یې نو تا پسې به څوک څه رولیږي چې ستا په خپل ورکر هم اعتماد نشته او ته هغه له جواب نشي ورکولی که تا نه یو صحافي سوال وکړي هغه له ته جواب نشي ورکولی نو دا څوکۍ یې پرېږده که نه دې وخت کې یونیورسټۍ چې کوم دی دیوالیه شو ټولې بربادېږي پڼد ورسره نشته ټول یونیورسټۍ برباد ملازمین په احتجاج تنخواګانې نشته پیسې نشته یونیورسټو سره بجټ ورسره نشته دا به روان کړي مړښتي دغه خو بیا په صوبه دننه احتجاجونو بیا یو لړۍ روانوي هغه بل پکې یو روت احمد نیازي چې زه به دا ټک نه او دا یاره جي زه خو ډېر افسوس سره دا خبره کومه چې د احمد نیازي صاحب چې کوم دی دې د میاوالي نه یک سر راشي یو سر دوه کسه ورسره نشته او دلته راشي او زمونږ دا پښتانه دې ته وراتو ناست دي 2 سوه ځان نه کینولي او دې ورته وایي چې دا به کوم او هغه به کوم ثوابی به بندوم او نوخار به بندوم او 400 به بندوم نو آیا د ده کریډیبیلیټي سره د احمد نیازي صاحب صرف دغه کریډیبیلیټي چې دا د عمران خان کزن دی آیا د ده نور څه خپل اکټیویټي نشته څه سیاسي یعنې د پنجاب نه خلک روباسي دې د خپلې میاوالۍ نه یو څل کسان روباسي نو موږ به ووایو چې دې احمد نیازي سره شته مخکې هم دې راغی هغه خلک یې دلته کې په هغه ثوابی کې هغه انټرچینج باندې واچولو او دې ته بیا په خپلو تښتېدو او غریبانان یې دلته کې پرېښودل دغه شانتې سروالي بروالي دا حل دی داسې خلکو پسې به ورکړي او په ده باندې به اعتماد کوي او پسې به احتجاجونه کوي صحیح قبل یو تپوس کوم انډیا دا یو کال پوره ټونګي وواله کله یو طرف نه کله بل طرف نه کله افغانستان باندې وګ باندې ټوپک دا کله په بل ته مارګه حق یو کال پوره شو څه وایي انډیا اوس په خپل ځان خو هغه ټولې دنیا ته پته ده چې هغوی څه نشي کولی اوس هغه زمونږ د آرمي چیف چې کوم دي نو مفلوجه کړي دي اوس هغوی د افغانستان په سر باندې ټوپک کېږدي نو هغوی وایي چې موږ په خپله باندې یو جنګ کوو نو خو دوی له به پیسې ورکړو دا ټوپکمار ساتلي په دوی باندې بیا کوو که دغه شانتې دوی نښتې دي او د خپل بجټ پیسې ورکوي او ټوپکمار یې ځان له کتلي او پاکستان په مختلفو قسمو ټینشنونو کې اچول غواړي دا ټول یې پالیسي د انډیا دي ښه بیا چې د فیلډ مارشل خبرو کې نو ورکرې راپاسي خو د خپل مشرانو خبرې تېرې وي د وزیر اعلی ته څه ور یادوي نه چې لکه ته د صوبه کې بس ترقي م غواړې وره جي فیلډ مارشل خو چې کومې کارنامې وکړه خو ټولې دنیا ته پته ده لکه د اوسنۍ کارنامې ته وګوره چې د امریکې او د ایران کوم ټینشن روان دی
او په هغې کې زمونږ د فیلډ مارشل او زمونږ د وزیر اعظم کوم کردار روان دی آیا داسې به چېرته بل سړي کړی وي یا به چېرته کې چا په دې تاریخ کې چېرته داسې راغلي چې چا به کړي دا ټول چې کوم دی دا زمونږ د دې ملک یو مړانه ده او زمونږ د پاکستان نن سبا په ډېرو ښو ملکونو کې شمار کېږي ولې چې زمونږ ملک د دې خبرې قابل شو چې هغه چاته ووایي چې دا کار به داسې کوو نه بیا مني کوي